د ریاکاری درې علامات دي. ریاکاری ویل شي خپل ځان ښودلو ته. ته چې کله یو عبادت کې نو دا عبادت به یا ته د الله د رضا دپاره کې یا به د خپل ځان د ښودلې دپاره کې. نو که د الله د رضا دپاره د عمل وکړو نو په دې بدل الله اجر درکوي. او که چېرته دا عبادت او که چېرته دا عمل د الله د رضا دپاره نه او د خپل ځان د ښودلو دپاره و، په دې عمل بدل الله اجر و ثواب نه درکوي. د ریاکارۍ درې علامات دي. علي رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله یو انسان ځان لهي او په ځان له دې کې یو عبادت کوي نو دی په دې خپل عبادت کې سستی، دا عبادت په ډېر په مینه محبت باندې نه کوي. یو علامه دا شوه. دویمه علامه د ریاکارۍ دا ده کله چې خلک موجودي یو جماعت یو ډله او په هغې کې د عبادت کوي نو دا ډېر په مینه او په شوق باندې کوي د دې لپاره چې خلک ماته وګوري. او درېیمه علامه دا ده کله چې ته د ده د کار صفت بیان کړي، تعریف یې وله وکړي نو دی د خپل کار نور هم سوا کوي، زیادت پکې کوي. او که چېرته ته د ده د کار مذمت بیان کړي یا یې بدي بیان کړي او صفت یې وله بیان نه کړي نو دی د خپل کار بیا کموي. دا د ریاکارۍ دپاره درې علامات دي. الله تعالی دې مونږ د ریاکارۍ نه حفاظت وکړي.